بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم د ټولو نه لومړی خبره کوجرې تاسو زمونږ په یوټیوب په چینل جنید خان آفیشل باندې نوی یې ټولو نه اول د غنټې بټن ووهئ چې زموږ آینده لپاره هر یو ویډیو تاسو ته په ټایم باندې در رسي. نن زموږ چې کوم ټاپک دی هغه الذي ارجعي اشدد کم الفاظ چې کوم دي په هغې باندې مونږ زبر لګو کم زیر لګو کم پیش لګو په هغې باندې زموږ خبره دا شروع ده. اوله خبره ده چې کم الذي تاسو په سکرین باندې ښکاري الذي يوسوس آیا په دې الذي الف چې کم خالی دی په دې باندې مونږ کم حرکت لګو زبر زیر پیش کم حرکت لګو نګور او یا ارجعي په دې ارجعي په الف باندې مونږ کم حرکت دا لګو اولی په لګو ګوره مونږ وایو الذي من شر الوسواس الخناس الذي خناس الذي چې کله ګوره دا کېده یا ساتل پکار وي چې کله الف لام راشي نو آغا قیده کې با په الف د پاسه مونږ څه لګو زبر لګو څه به لګو زبر سو زبر په الف لام کلمه کې با مونږ بل څه ته دا ګورونه بل ځکه چې څنګه راځي ارجعي کې ګوره یا ایتها النفس المطمئنه یا مطمئنه ترجعي مطمئنه ترجعي وقف مطمئنه ارجعي نګوره د دې فعل د دې دریم ټکی ته وګورو آیا چې په دې دریم ټکی باندې څه حرکت راغلی دی کوجرې دریم ټکی د پاسه زبر راغلی او یا زیر راغلی او د الف ته لاندې به زیر همیشه لپاره دا لګي بل یو ټکی قرآن کې راځي اشدد به اسري اخشدد نو موږ څه وایو اشدد موږ ځکه وایو چې موږ په دې دریم ټکی باندې د فعل په دې دریم ټکی باندې کم حرکت راغلی پیش راغلی وي نو الف د پاسه به مونږ پیش لګو څه به لګو پیش په دا لګو چې کله دریم ټکی د پاسه د پیل چې کمی مثال ارجعي الف را جیم د جیم د پاسه یا زبر راغلی وي یا لاندې زیر راغلی وي نو مونږ به څه الف د لاندې څه لګو زیر لګو یا اشدد الف شین دال نه الف شین دال دریم حرف شو دال ته وګورو د پاسه سره راغلی دی پیش راغلی دی نو الف د پاسه مونږ څه لګو پیش لګو یا الذي الف لام کې دراغلی دا نو په دې الف لام کې مونږ دریم حرف ته نه ګورو چې دریم حرف د پاسه سره راغلی دی چې کله الف لام راغی مثال په تور الى النور الى وقف شو النور نو دغه شانتي الحج نو دغه شانتي الذي يوسوسون الف لام باندې مونږ الف د پاسه لګو زبر لګو ګوره دا حرکات یاد کې د چې الف د پاسه مونږ زیر کم ځای لګو زبر به کم ځای لګو پیش به کم ځای لګو نننی سبق دومره دی ان شاء الله را روان سبق دا به سبق هیری وایو والسلام